السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو پرون چې په سعودي عرب کې کومه یو دردناکه واقعه مخې ته راپېښه شوې وه، په هغې باندې موږ ډېر سخت خفه شو. د هغې نه پس د سعودي چې کوم حکومت دی هغو اکشن واخیستو او هغه کسان یې ټول ګرفتار کړل. کم از کم هغه 170 یا 150 کسان دي او هغه ټولو ته د پانسۍ اډر ورکو چې دا 160 کسان دي زر تر زره پانسۍ کړي شي، ځکه چې دوی هلته کې د حرم د خاورې بېعزتي کړې ده، ځکه چې دوی هلته کې داسې الفاظ استعمال کړي چې داسې الفاظ هېچا له هم استعمالېدل نه دي پکار. نو ملګرو که تاسو ځان د ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ، که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو واقعي چې ډېر غټ ظلم شوی دی او کله چې هم هغه ظلم زموږ څومره هم مسلمانانو کتلی دی او ټول مسلمانانو په چغو چغو ژړېدلي دي، ځکه چې یو کې خو د هغه خاورې بېعزتي ځکه شوې ده چې اوس یو سړی حرم شریف کې شي او هغه هلته کې طواف کوي او هغه پسې کسان راپاسي او هلته په ماغه زبرګه خاوره ورته کنځلم وکړي، د هغه بېعزتي م وکړي. نو ملګرو ډېر د افسوس مقام دی. خو هغې نه پس زه خو شاباسۍ ورکوم د سعودي عرب حکومت له چې هغوی یو داسې کارنامه وکړله، هغه 160-150 کسان ګرفتار کړل او هغوی ته د پانسۍ حکم هم ورکړو او دی ورته ویل چې را روان 10 ورځو کې به هغو ټولو ته پانسۍ میلاویږي، ځکه چې دوی د دې خاورې بېعزتي کړې ده. که دوی موږ پانسۍ نه کړل، الله مکه سبا به داسې نور کسان راپاسي او هغو به دغه رنګ راځي او د حرم شریف بېعزتي به کوي، ځکه چې دا کوم کسان چې راغلي د پاکستان نه، دا یو وزیر اعظم او هغه ټوله کابینه وه، دا زموږ میلمانه دي او موږ به د خپل میلمه ډېر قدر کوو. نو ملګرو زه خو په دې خبره مې د سعودي عرب د باچا نه ډېر څه خوشحاله شوم چې هغوی یو داسې فیصله وکړله چې په دې فیصله باندې زموږ مسلمانان ډېر څه خوشحاله شو. ملګرو هېچا له هم نه دي پکار چې هغه د زبرګې خاورې بېعزتي وکړي یا هلته لاړ شي په هغه خاوره د یو داسې الفاظ استعمال کړي، ځکه چې ته خو پاکستان په خاوره هر رنګې الفاظ استعمالوه، خو زما د نبي علیه السلام په علاقه کې او د هغه په خاوره باندې کو هر سړی یا غلط الفاظ استعمال کو یا غلط خپه وخوځوله، قسم چې د خپل جان او خپل جهان ټول قربانوم، ځکه که نه چې کوم سړی مسلمان وي هغه په دې خبره باندې ډېر سخت خپه وي. ملګرو زه هم ډېر سخت خپه وم او ما په چغو چغو ژړل، ځکه چې هغه داسې زبرګه خاوره ده چې هغه زبرګه خاوره د دې دنیا ټوله یوه خاوره هم نه رسي، ځکه چې هلته کې زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هلته کې راپیدا شوی دی، هلته کې غټ شوی دی، هلته کې هغه خاورې کې هغه ډېر ګرځېدلی دی. ملګرو هېچا له هم نه دي پکار چې هغه د حرم شریف خاوره او یا د هغه ټول د سعودي عرب خاوره ته په بد نظر وګوري. قسم چې سترګې به توباسم، ځکه چې هغه هم زموږ خاوره ده، هغه زموږ د اسلام خاوره ده، هغه زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاوره ده او په هغې باندې موږ ټول جهان قربانېږو. نو ملګرو زه هغه کسانو ته دا پیغام کوم چې تاسو ګوره سیاست کوئ، هر کا چاله پکار دي چې سیاست په خپل ملک وکړي، چاله نه دي پکار چې هلته کې پردي ملک ته لاړ شي او هلته کې یو کس لاړ شي، ځکه چې په هغه خاوره کې که د انسان یو خاص دشمن وي نه هغه خاوره کې سړی خپل دشمن ته هم غږ نه کوي. هغه څه داسې هغه دې خاوره نه ده، هغه څه ګنده خاوره نه ده، هغه زبرګه خاوره ده. نو ملګرو موږ په دې خبره ډېر سخت خفه وو. ملګرو که په دې زما خبرو کې د چا لپاره داسې الفاظ غلط الفاظ استعمال شوي چې په هغې باندې چا زړه بد شوي، په هغې ته زه معافي غواړم، ځکه چې زه په دې خبره ډېر سخت خفه شوم او دا ټول خبره ما خو د جذبات نه وکړې، ځکه چې داسې کاري چاله هم نه پکار چې هغه داسې غلط حرکت وکړي. نو ملګرو دا زموږ ویډیو ستاسو ډېره خوښه شوي د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.